बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दलील लजी साहब, हुमायून खान, अजमल खान, गनीज साहब दलता के रागले द इलाके मशरानो इज्जतमंदो टोलो के अवल खो زه د خپل لخوا او د خپل ټولو ملګرو د لخوا دلیل جی صاحب او سجاد خان ته دا مبارکي ورکوم چې دا کم پاشا سکن استټیک اینڈ ډینټل کلینک دلته کې شیرپو کې کړو په دې باندې زه د دې شکریا ادا کوم او مبارکي ورکوم ځکه چې دا به د علاقې یو ډېر لوی خدمت کوي. ما چې کم دنه مشینري وکتله کم طریقې سره چې ما خاص کر د ډینټل یونټ هغه دغه وکتل نو زه دا ګڼم چې په پوره 400 کې داسې اسټیټیک کلینک یا داسې ډینټل کلینک چې دی زما خیال نشته او دې کې صرف د زمونږ د تنګي تحصیل نه بلکې د ټولې 400 چې دی د هغې به خدمت کېږي به او دا به یو ډېر لوی سهولت خلکو ته میلاو شي. نو په دغې حوالې سره مونږ د دلیل لجي صاحب او د سجاد خان ډېر زیات مشکور یو چې هغوی دا یو سهولت موږ دلته کې راوړلو. زه دا هم ګڼم چې بدقسمتۍ نه دلته کې دا کار د حکومت دی بعضې سهولیات ورکول خو دعوې خو ډېرې کېږي خو هغه شانتې سهولتونه چې دي هغه په هغه هسپتالونو کې موجود نه دي. د تنګي هسپتال ستاسو مخامخ مثال دی چې یو وخت و چې دا داسې هسپتال و چې د پېښور نه به خلک راتلل او دې کې به خپل علاج کو او نن داسې دغه دی چې کم مریض ورته لاړ شي نو هغه زر پېښور ته ریفر کېږي. دلته کې د ورکوټې نه ورکوټې مرض هم چې د هغې هم ورسره علاج دغه نشته او دا همدغه وجه ده چې اوس پرایویټ خلک رامخکې کېږي او هغوی دا خدمت چې دی دا په خپل اوږو څه دغه باندې اخلي. نو په دې حوالې سره حکومت هم په دې باندې سوچ کول پکار دي چې بی ولې دا خلک دې ته مجبور کېږي او ولې دې ته دا حالات جوړېږي. زه دا ګڼم چې په دې حوالې سره دلیل لجي صاحب یو ډېر لوی خدمت دغه کړی دی او په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې تقریبا زیاتره دوی د خاندان کم کشران چې دي هغه ټول به په دې کې د خپل د علاقې د خدمت لپاره دا یو جذبه به دغه که دوی غوښتلې نو دوی دا پېښور کې هم جوړولی شو دا په مردان کې هم جوړولی شو نور داسې لوی سنټرونو کې جوړولی شو خو دوی خپل علاقې ته ځکه راوړو چې دا سوچ باندې چې د علاقې خدمت صحیح طریقې سره وشي. زه په دې موقع باندې زمونږ چې دا کوم نوي تنظیمونه جوړ شوي دي ما خو له مبارکي ورکړې ده خو چې چونکې د هغې نه پسته دا لومړی یو دغه دی هغوی نه زه مبارکي ورکوم او دا تمه لرم چې هغوی به خپل ذمهوارۍ په ډېر ښه انداز سره سر ته به رسوي. به زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو هم ډېر زیات مشکور یم د دلیل لجي صاحب هم ډېر زیات مشکور یم. دوی خو خواهش دا و چې مشر هم راشي په هغوی دې هفته په اسلام آباد کې لږ بیزي وو او په دغې د وجې نه ما ته نن سهار هم ویې چې دلیل خان ته به زما طرفه معذرت به م وکړې او ته به ووایې چې زما دواګانې چې دي هغه تاسو سره دي او الله دې تاسو له دا همت راکړي چې د دې علاقې صحیح طریقې سره خدمت وکړی شئ. ډېره مهرباني ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن خو ما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ ټول ملګري په یو معمولي کال باندې راغلي دي. الان کې دا ذمهواري ما په شاهجان حاجي صاحب اچولې ده نو چې په دې کې ما نه څوک خفه نه شي. شاهجان حاجي صاحب دا کار کړی دي او دا د هغوی ذمهواري ده خو د هغې باوجود هم چې کوم ملګري راغلي دي زه د زړه نه د هغوی شکریه ادا کوم او بل دونه وخت شو ما خپلو مشرانو مخکې چې ته نه په سټیج خبرې کړې دي نه کول غواړم نو نورې خبرې به هغوی کوي خو زه د دې موقع نه پیدا لم او کوم چې زموږ د دې حلقې چیرمنان منتخب شوي دي چې اسرار خان دی اظهر خان دی او تاج محمد خان دی او بل ملګری زموږ ظاهر شاه نه دی راغلی هغوی ته هم په دې موقع باندې مبارکبادي ویم او انشاءالله زه به دا تمه لرم چې څونه مخکې ملګرو کوشش کړی چې د هغې نه به زیات کوي او دا قافله په مخکې که خیر بوځو. ډېره مهرباني. نو یو خدا ده چې بېروزګاري ده دلته په دې کې به څه ملګري هم په روزګار شي
او که سړی دا وایي چې پیسې به نه ګټل کېږي نو دا غلطه خبره. خدمت نه خدمت دی او مزدوري نه مزدوري ده. نو انشاءالله دواړه به د دې علاقې به هم پکې خدمت وي. په دې کې موږ ډینټل هم کړی، مزید دې کې دا 3 پورشن هم کړي دي. دې لپاره MBBS ډاکټر زما واره دی، هغه به راځي، خلیل خان. بل یو کس پکې هغه ریډیالوجي کړی ده، هغه به موږ سره وي. بل اوس چینا نه ډګري وکړه راغی، دا 3 ورځې ده. نو انشاءالله هغه هم پکې دی. یو پکې نږدې ځي حواله، دا ټول زموږ د خپل کور دی. موږ یو د هسپتال پروګرام کلی کې شروع کړی خو فلحال د دې ځای نه سټارټ هلو انشاءالله هغه به بیا کوجي. ډېره مهرباني. دا پروګرام شروع کړی دی، دا به خالصتاً د علاقې د خدمت لپاره وي، د عوامو د خدمت لپاره وي او انشاءالله دا خدمت به شب روز جاري ساتي. څنګه چې زموږ د قومي وطن پارټۍ د مختلفو ځایونو نه ملګري راغلي، هغوی ته یو ځل بیا هرکلی وایو په خیر راغلی. او بیا خاص کر د سوشل میډیا چې کوم ملګري راغلي، د میډیا د ورونو شکریا ادا کوو او دا هیله لرو چې دې پروګرام نه به دوی په میډیا باندې ډېر کوریج ورکوي او انشاءالله دا به زموږ د پاکستان ګډ ته دا انشاءالله رسوي. دا یو ډېر ښکلی سیستم دلته شروع شو چې شیرپاو بازار کې شیرپاو شاه سره نږدې 900 واته مخامخ دا پروګرام شروع شوی دی. انشاءالله ډېر زبردست دغه به دې کې خدمات به کېږي د عوامو هر طریقې سره. دا پاشا کلینیک چې کوم دی دا به انشاءالله د علاقې لپاره یو مثالي کلینیک ثابتېږي. یو ځل بیا ټول شکریا ادا کوم.